امام بخاری په بخاری کې، امام مسلم په مسلم کې، امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې، داسې په ګڼ شمېر احادیثو چې کوم کتابونه دي متفق علیه حدیث خدای امام بخاری مسلم دواړو روایت کړی دی، خو امام احمد بن حنبل مسند احمد کې روایت کړی دی. بالکل صحیح حدیث دی. دا واورئ ایمان څومره قیمتي شی دی. غزوه تبوک په موقع باندې دا یو غزوه شوې ده او په دې کې 10,000 صحابه وو. 10,000 صحابه دا یو غزوه شوې ده. غزوه تبوک په موقع باندې صحابه کرام مبارکان چې دي هغه لوږه ورته ورسېده، وږي شو، تږي شو. صحابه کرام راله، دا حدیث واورئ انسان ایمان تازه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله مبارکه هغه اوخان چې زمونږ د سورلیو د پاره دي مونږ له اوبه راوړي مونږ ځان سره راوستلی دي، یا رسول الله مبارکه صحابو ته لوږه رسېدلې ده، ذبح به کړو هغه اوخان او به خورو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خدا سي زړه نه ډېره خوښه نه وه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل ذبح کړئ. چې تاسو وایئ چې وږي یو، خوراک نشته یا خوراک کم دی، ذبح کړئ. حدیث مبارک کې راځي چې کله عمر فاروق ته پته ولګېده، عمر فاروق غوندې شخصیت ته هغه ته پته ولګېده، حضور مبارک لراغی ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه تاسو خو د اوخانو د ذبح کولو حکم صحابو لورکه، خو تاسو داسې کار وکړئ چې صحابه کرام د اوخانو ذبح کولو نه منع کړئ، بیا به موږ سره سورلی نه وي. دا خو ډېر لرې مزل دی، موږ تاسو موږ ته به هم تکلیفي، ستاسو ته به هم تکلیفي، صحابو ته به هم تکلیفي. صحابه کرامو ته وفرمایه چې اوخان مه ذبح کوئ، اوخانو نه تیر شئ. حضور مبارک زه یو مشوره در کوم یا زه یو خبره درته کوم نو که په هغې باندې عمل وشي ان شاء الله تعالی د خوراک کار به وشي او اوخان به د ذبح نم بد شي. عمر فاروق ته فرمایي څه خبره ده؟ ورته فرمایي یا رسول الله ګوره دا خلیفه دوم حضور مبارک خر مبارک څومره جلیل القدر صحابي دی، اغم دا عقیده ده چې لک رزق الله تعالی د حضور مبارک په دعا باندې زیاتوي. ګوره دا د صحابو عقیده وه. حضور مبارک ته څه فرمایي یا رسول الله مبارکه چې کوم صحابي سره څه شی دی، چا سره کجوري دي، چا سره خرما ده، چا سره جوار دي، چا سره څه شی دی، چا سره اوربشي دي، چا سره وړه دي، یا رسول الله مبارکه ټولو صحابو ته وفرمایا چې په دغه درستخان باندې واچي، یو درستخان به خور کړو، په هغه درستخان باندې به وشي. یا رسول الله مبارکه برکت دعا وکړه، الله تعالی به دې کې برکت پیدا کړه. صحابي دا عقیده وا چې د حضور مبارک د برکت په دعا باندې الله تعالی دا سیز د کم سیز ډیرو خلکو د پاره کافی کوي. د حدیث مبارک الفاظ دا دي چې د سرمن نه جوړ یو درستخانو هغه خور شو او په هغې باندې ټولو صحابو دا څه شی چې ورسره و هغه یې په دغه درستخان باندې واچاو، چا کجوره و، چا جوار او د چا اوربشي او چا سره چې کوم یو شی و هر څه یې واچول. عمر فاروق فرمایي چې دغې لشکر چې څه په درستخان باندې واچول او ټول راجمع شو هغه بیا هم کم و، 10,000 کسانو دپاره کافي نه و، کم و. وی چې حضور علیہ السلام مبارک راغی او دا لږ غوندې خوراک هغې مخې ته ودرېده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د برکت دعا وکړه چې خدای پاکه په دغه لږ خوراک کې زما صحابه کرامو دپاره برکت واچي. عمر فاروق فرمایي چې کله د برکت دعا وکړه هر صحابي راغی، هر صحابي په 10,000 صحابو کې راغی، خپل لوښه ځان سره ډک ویم خوړه، لوښي کې هم ویوړه. عمر فاروق فرمایي د 10,000 صحابو نه پسم په هغه درستخان باندې خوراک پاتې شو. دا متفق علیه حدیث ته امام بخاری مسلم دا د حضور مبارک معجزه وا. بیا دا غینه پس خبره چې کومه په حدیث کې هغه دا ده چې ایمان څومره لوی شی دی. ایمان
او ما او تا سره فکر او غم نشتا. وی چې هغې نه پس حضور علیه السلام مبارک دا الفاظ وی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه ګواهي ورکوم په دې خبره باندې چې الله جل جلاله لایق عبادت دی او زه محمد صلی الله علیه وسلم حضور علیه السلام او فرمایل زه د الله په حق باندې رسول او پیغمبر یم. چې کله دا دعا ویله دا کلمه یې وویله وی صحابه کرامو ته مخامخ شو وی فرمایل وی چې کوم یو انسان چې دا ګواهي وکړه یعنی دا خو ایمان دی کنه چې الله یو دی الله واحد لا شریک دی الله سره هیڅ څوک لایق عبادت نشتا نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په عباداتو کې الله سره هیڅ څوک شریک نشتا. دا د زمونږ ایمان دی دا د زمونږ عقیده ده. حضور مبارک صحابو ته فرمایي چا دا گواهی وکړه زړه نه په ژبه باندې او چا دا گواهی وکړه زړه نه په ژبه باندې چې زه د الله پیغمبر یم دا ایمان دی. دا انسان چې مړ شي رب متعال به یې خامخا جنت لبوزي. نو پته څو لګېده چې ایمان دا دومره قیمتي شی دی چې هیڅ کله انسان ایمان په وجه باندې چې مؤمن مسلمان دی مړ شي اخرت للاړ ډیر به یې ګناهونه وي ډیر به یې نافرمانه وي خو چې په ایمان باندې لاړ حضور علیه السلام مبارک فرمایي ایمان او اسلام دومره لوی نعمت دی چې دا انسان جنت نه محرومېدی نشي هیڅ کلم نشي دی به خامخا جنت لځي. دغه نور شیان چې دا مونږ او تاسو په هغې باندې ایمان خرابو دا عارضي دي دا ختمېدونکي دي دا انسان لا هیڅ فایده نه ورکوي تر هغې پورې چې تر څو پورې په انسان کې ایمان او اسلام موجود ني. دا یاد ساتئ. نو خپلو ایمانونو حفاظت وکړئ.